أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون. نانی درس کے با انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 38 39 او دغه شان د ایسر د رکوع نمبر 5 آیات نمبر 40 ویلې کیږي. دینه مخکې مونږ ویل چې آدم علیه السلام الله جل جلاله د طرف ورته بیا کو حکم وشولو چې تاسو ټول د دې ځای نه وس کوزیږئ ځئ. نو کله چې آدم علیه السلام الله جل جلاله را کوزولو نو آدم علیه السلام سرلنکا کې یو ځای دی چې سرندیب هغې ته ویلی کېږي. نو آدم علیه السلام په هغې باندې راکوشو. بی حوا علیه السلام دا چې نو په جده کې راکوشوله او دغه شانتی وای چې نو هغه شیطان دی په الیا مصر باندې راکوشولو. نو کله چې دوی راکوشول داسې یو بل نه لرې لرې نو بیا د دغې نه وروستو د یو بل چې نو تلاش کولو ګرځېدل. بیا د عرفات میدان ته وایي عرفات دې وجې نه ویلی کېږي چې نو بابا آدم علیه السلام او بی حوا علیه السلام دوی دواړه بیا د یو بل سره د عرفات په ورځ په عرفات میدان باندې یو ځای شول. نو عرفه ویلی کېږي تعارف ته پیژندګلو ته. نو دوی د غزې کې یو بل سره میلاو شول او یو بل یې وپېژندلو نو ځکه دې ته عرفات ویلی کېږي او دغې ورځې ته چې دی نو یوم العرفه ویلی کېږي چې د عرفات په موقع باندې د عرفات په غونډۍ باندې عرفات میدان باندې بی حوا علیه السلام او حضرت آدم علیه السلام د دوی دواړو ملاقات شو یو ځای شوي ول کله چې دنیا ته راغلل. نو الله وی بیا ورته مونږ ووایو چې اوس دې ځای نه ښکته کوشئ جمیعا ټول فاما یأتینکم پس که چېرې راشي تاسو ته زما د طرف نه هدن هدایت. نو اوس د هدن نه څه مراد دی؟ نو اکثر حضرات تفاسیر کې لیکلي چې هدن نه مراد هدایت نه مراد چې دی نو هغه رسولان انبیا علیهم السلام دی. ځکه د الله پیغمبر دغه خلکو ته دین راوړي هدایت راوړي. دغه شان د الله پیغمبر سره چې کوم کتاب او شریعت راځي نو هغه هم د خلکو د هدایت او د نیغې لارې د سمې لارې د تلو سبب جوړېږي. نو ځکه الله رب العزت وی چې تاسو ته که بیا زما طرف نه څوک هدایت یعنی پیغمبر رالو دا سره دین او شریعت رالو نو فمن تبع هدایا چا چې بیا د هغه هدایت تابعداري وکړله فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو به هغوی باندې به نه څه یره وي او نه به د هغوی غمجن وي. یعنی څوک چې د دین اسلام تابعداري کوي د الله د حکمونو تابعداري کوي د الله حکمونه چې نو هغه په ځای راوړي نواهي نه چې نو ځان بچ کوي د حضور علیه السلام چې نو سنت طریقو مطابق خپل ژوند تیری خلاف سنت طریقو نه خپل ځان ساتي دې سړی باندې به چېرته هم خوف او حزن نه طاری کېږي. دی به الله جل جلاله په دنیا کې هم د خوف او حزن نه محفوظ ساتي. دی به په ځنکدن کې هم د خوف او حزن نه محفوظ وي. دی به په قبر کې هم د خوف او حزن نه محفوظ وي. دی به په محشر او قیامت کې هم د خوف او حزن نه محفوظ وي. آن تر دی چې د امن سره او سلامتیا سره به الله جل جلاله جنت ته داخل کړي.
الله دې موږ ته دغه نصیب کړي. نو الله وی فلا خوف علیهم، چا چې د پیغمبر اتباع د هدایت اتباع وکړله دې باندې به نه څه خوف وي نه به پې څه حزن وي. اوس خوف او حزن معنی د دوانو اکثر بعضی حضرات یره هم کې په دې بس یره نه، او بعضی چې نو هغه د خوف معنی یره او د حزن معنی غمجن غم چې نو هغه کوي. اوس خوف او حزن کې لکوټې شانتي فرق دی. حزن هغه یری ته ویل کېږي کومه یره چې سړی په بل باندې کوي. حزن هغه یری ته ویل کېږي کومه یره چې سړی په بل باندې کوي. لکه الله جل جلاله فرمای لا تحزن ان الله معنا، تو مغم جن کېږه الله زمونږ سره دی. که خیال کړی د هجرت د موقع چې دی نو مشهور او معروف قصه ده، کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضور علیه الصلاۃ والسلام دواړو هجرت کولو، نو هجرت په دوران کې تاسو ویلو چې غار سور ته نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړو. اوس چې کله هلته لاړو نو په دغه غار کې نبی علیه الصلاۃ والسلام هلته کېناستو. نو چې کله هغه غار کې بیا تاسو معروف مشهور قصه ده، هلته به صورت برات کې بیا راځي ان شاء الله تفصیل به کو. خو با غار کې بیا سوري ولا غي بن کړل هر سو شول ان تر دې چې بیا چلو شو کافر چې نو هغه د قدم په نقش باندې روان ول ان تر دې چې غار خلې ته ورسېدل. اوس چې کله د غار خلې ته ورسېدل نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل د الله رسول کچرته دوی مونږ ته کته دوی خپل خپو ته قتل مونږ بویني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې غم مکو. الله آیات راولېګلو لا تحزن ان الله معنا، تو مغم جن کېږه الله زمونږ سره دی. نو حزن ویلې کېږي هغه یری ته چې سړی په بل چا باندې کوي. حزن ویلې کېږي هغه یری ته چې سړی په بل چا باندې چې دی نو هغه یریږي دا رانه ضایع نشي، نو دې ته ویلې کېږي حزن. خوف هغه یری ته ویلې کېږي چې سړی د خپل ځان په باره کې کوي. خوف هغه یری ته ویلې کېږي چې سړی د خپل ځان په باره کې ویریږي. لکه که خیال کړی کله چې حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام د مدین نه چې نو واپس مدین نه واپس راتلو، نو واپسې راتلو کې الله جل جلاله ورته بیان جنو نبوت ورکو. کله چې ولا نبوت ورکو نو نبوت په دوران کې الله پاک ولا دوه معجزې ورکړي. یو معجزه چې نو ید بیضا او دویمه معجزه چې نو عصا ول ورکړه. نو چې کله عصا ورکړله امسا معجزه ولا الله پاک ورکړه نو الله رب العزت ورته د امسا پزما کې تارتا وکا چې زمکه تیارتا وکړه دا غې نه اجدها جوړ شو. والله موسی علیه السلام چې تو قتل داس چلو شو امسا نه خو اجدها جوړه شوله. موسی علیه السلام دا غې نه روان شو. نو الله جل جلاله ورته لا تخف ما یریږه دا چې نو استاد لپاره معجزه ده ته دې تلاش کا چې څنګه ورته لاس کې دا به ډایرک واپس بیا چې نو اق شانتی امسای. حضرت موسی علیه السلام چې ورته څنګه لاس کړو نو د لاس کېدو سره دوباره د هغې نه امسا جوړه شوه. نو اوس دغه ځای کې موسی علیه السلام په خپل ځان باندې دقیق حالن کې دا چې نو سره د نبوت منافي خبره نه ده. مار لړم داسې یو شی ناصافه چې نو هغه وکړي نو دا د علمیت نو هغه د ولایتو د نبوت خلاف خبره نه ده. که د نبوت کې دا عیب نو الله به ورته بیا داسې نه وي. نو خوف هغه یری ته ویلی کېږي چې سړی د خپل ځان دپاره کوي، او حزن هغه یری ته ویلی کېږي چې څوک په بل چا باندې یریږي. بعضې حضراتو یې دویم فرق هم ذکر کړی چې حزن ویلی کېږي علی ما فات باندې، کم چې د سړی نه چې نو هغه شاته پاتې شي نو په هغې باندې چې کم خفګان ورته دې ته حزن ویلی کېږي. لکه مثال په طور لکه زه که مړه شم نو شاته به زما دا بچې څه کوي، زما دا کاروبار به څه کوي، دا به څنګه چلی. لکه څنګه چې اوس اکثر که خیال کړی موږ د کور نه د وتو اکثر چې نو په دغه وجه نه وځو موږ وایي څه چل به کوي، که زه نه یم نو دا هر څه به وران شي. نو دې ته ویلی کېږي حزن. علامه فاطمانی دې ته ویلی کېږي حزن چې شاته د چا نه څه پاتې شي په هغې یریږي نو دې ته ویلی کېږي حزن. او علامه آتی خوف هغه ته ویلی کېږي چې کم را روان دور کې چې کم وي نو هغې ته ویلی کېږي خوف.
را روان وخت کې چې کم مشکل لازم دغه ته خوف ویل کېږي. لکه اولیاء مبارک الله جل جلاله فرمایي چې ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. د الله اولیاء نیکان دوستان خلق دی باندې به خوف او نه به حزن وي. دی به د خپل چې نه نو شاته پاتې کېدونکو خلکو باندې دی به نه یریږي. دی د هغوی تربیت داسې کړی چې الله جل جلاله به د هغوی ته ایمان چین ورکړی، اعمال صالحه ورکړی، دې سره به الله پاک یوځېږي. نو الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو دې ته د هغوی علامه فاته باندې حزن نه او مخکې چې د کمې مرحلې روانې زنکدن شو، قبر شولو، محشر شولو، عمل نامه خی ګسلاس د هغې په باره کې به دی چې نو خوف زده نه یریږي به نه. الله جل جلاله به په هغه ځای کې په آسان مرحلو سره پورې باسي. نو خوف حزن هغې یرې ته ویلی کېږي. کم چې سړی نه شاته پاتې شي په هغې سړی غمجني دغې ته حزن ویلی کېږي. کم چې مخکې راځي او د هغې متعلق سړی کم پریشانه او یره ورسره نو هغې ته خوف ویلی کېږي. نو الله رب العزت وی چا چې تابعداري وکړله فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دی باندې بیا نه خوف او نه په حزن وي. دی باندې به یو قسم یره چې نه هغه نه به په ذاتي خپل یری، نه به د بل چا په مطابق دی باندې یری. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، الله وی او کم خلکو چې انکار وکړو، کفر وکړو، زمونږ آیاتونه دروغ وګڼل، اولئک اصحاب النار، دا خلک چې نو دوزخیان دي، هم فیها خالدون، دو په دې دوزخ کې بیا همیشه همیشه وي. دوی به بیا د دې دوزخ نه وتل د دوی نه. اوکې دې نه مخکې مونږ ویلو چې د مسلمان دپاره د جهنم ته تلل الحفیظ والامان، او که چېرته یو سړی د خپل ګناه په وجه باندې لاړ شي نو د مسلمان دپاره جهنم ته تلل دا په طور د تطهیر دی، د پاکولو دی، د ګناهونو نه دی پاکیږي. او د کافر د پاره چې نو جهنم ته تلل دا په طور د سزا او د عذاب دی. نو د هغه په عذاب دی به همیشه په هغې کې وي. او مسلمان چې کله لاړو نو دی به همیشه نه، بلکې دی به والله خوخته پورې چې کله دی دا ګناهونه نه پاک شي بیا به الله رب العزت د هغې نه راوباسي. اوس دې ځای کې ذهن ته یو معمولي شانته اشکال راځي چې کله مسلمان چې نو هغه اعمال صالحه وکړل، نیک عملونه وکړل، په 80 کاله یا 80 کاله 80 کاله د هغه عمر شو، 80 کاله د چې نو د الله حکمونه ومنل، د حضور طریقې ومنلې، ټول ځونې په هغې تېر کړل. کافر چې نو 80 کاله دنیا کې کفر وکړو، د الله نافرماني وکړه، د الله د پیغمبر نافرماني وکړله. اوس په دې 80 کاله باندې مسلمان دپاره همیشه همیشه چې نو هغه جنت ولیدی. په کار دا ده چې 80 کاله د هغه ته چې د جنت سور کړی شي، راحت نعمتونه دا هر څه ورده کړی شي، بیا د دغې نه وروسته چې نو دی دې پرېښودلی شي، دله بیا دا نه ورکولی کېږي. کافر د جرم سزا، تاسو ویلې د جرم سزا همیشه د جرم امرایي که نه. لکه بعضې وخت کې اکثر که خیال دې کړی درته سکول ملک کې یا د سیاسي څوک چې نو هغه څوک ماشوم وغیره دا ووهي نو خلک وایي نو داسې به یې نه کول که نه، خو چې څومره د ظلم کړو، څومره د چې نو جرم کړو، د هغې جرم مطابق به سزا ورکړې وه، دومره خو به یې نه کول که نه. مونږ وایو که نه دقه شانتې دومره به یې نه کولو د ده د جرم. نو کافر جرم خو 80 کاله دی او سزا چې نو اوس د ټول عمر خوري. الله وی اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دوی به همیشه چې نو هغه په دې جهنم کې. نو حضرات مفسرینو د دې بهترین جواب ورکړی. جواب یې دا ورکړی دی چې د اعمالو دارومدار دا په نیت سره وي. د مسلمان چې نو هغه دا نیت وي، د دا عزم وي چې زه څو پورې هم ژوندی یم، زه به ټول عمر چې نو هغه په دین اسلام وباسم. د مسلمان دا عزم وي، دا نیت وي چې زما څومره هم ژوند نو زه به خپل ټول ژوند چې نو هغه په دین اسلام باندې وباسم. او د کافر دا عزم وي چې زه څو پورې هم یم نو زه به خپل ټول عمر چې نو په کفر باندې وباسم. ځکه خدای د خپل کفر نه اوړي نه کنه، نو دا هغه عزم دی. او چونکې دنیا کې چې نو هغه مرګ دی، د دغه عزم چې نو هغه منقطع کېږي په دغه سره، او په آخرت کې بیا چې نو مرګ شته نه. نو چې کله په آخرت کې مرګ نشته نو د هغې عزم او د نیت په وجه باندې د همیشه همیشه د کفر نیت کړی دی، نو الله وی اوس د همیشه ژوند ستا همیشه دی، د ټول عمر چې دی نو هغه به په کفر کې وي.
په ټول عمر به وس په جهنم کې او د مسلمان عزم چې نو هغه همیشه د پاره دی چې زه به ټول عمر چې نو په دین اسلام باندې وباسم نو الله واستا بدل چې نو هغه وسنه جنت دی او ته به ټول عمر په دقیقه باندې پاتې کېږي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. اوس دې ځینې چې نو هغه پنځم رکوع شروع کېږي. اوس دې رکوع کې الله جل جلاله د بني اسرائیل ذکر کوي. اوس د دې رکوع د ماقبل سره چې نو ربط او مناسبت د دې رکوع د ماقبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دینه مخکې چې نو هغه د انعامات عامه ذکر وو په مخلوقات عامه باندې عام د الله نعمتونه ول او په ټولو خلکو باندې هغه تذکره ذکر کېده. مونږ اسمان نه اوبر اور عثمان پیدا کړي زمکه پیدا کړي د کې د قوم تخصیص نو په هر چا باندې نو دینه مخکې انعامات عامه ول په مخلوق عامه باندې هر چا باندې انعام. اوس د دې رکوع کې نو د دې نه شروع کېږي انعامات خاصه په مخلوق خاصه باندې یعنی د یو خاص قوم باندې د الله د خاص انعامات چې نو هغه ذکر کېږي چې دا غوي ته بني اسرائیل ویلې کېږي. بني اسرائیل چې نو هغه څوک ول او دې نه اوس دا غوي د انعامات تذکره هم کېږي. بلکې د مفتی تجانو تقی عثماني صاحب آسان ترجمه قرآن کې لیکلی وې د دې زین والا او د آیات نمبر 143 پورې اوس په سورۃ بقره کې د زین والا آیات نمبر 143 پورې چې نو هغه مسلسل لګاتار چې نو هغه د بنی اسرائیل قصه ده دا غوي چې نو د انعامات دا غوي د نافرمانی دا غوي د سرکشي دا غوي د تابعداري څومره چې هم خبر راغلی نو د دې زینواله د آیت نمبر 143 پورې چې نو د دقیق تذکره ده. نو بني اسرائیل ای اولاد د اسرائیل نو اسرا ویلې کېږي چې نو هغه ستا ابتا او ایل ویلې کېږي عبرانی ژبه کې الله تا نو د دې معنی شو اسرائیل معنی شو عبد الله اسرا د دې نو معنی ده عبد او ایل معنی ده الله نو معنی ده اسرائیل معنی شو عبد الله او بنی ویلې کېږي اولاد او اسرائیل دا د حضرت یعقوب علیه السلام چې نو هغه لقب ولو نو اے د یعقوب اے د عبد الله چې نو زامنو اے د یعقوب علیه السلام اولاد اوس کورو نعمتي التي زمان نعمتونه یاد کړي بیا د الله رب العزت ډیر شي نعمتونه ول بنی اسرائیل باندې ډیر شي ول لکه مثال په تور کې فلق البحر دریاب چودل لار ورکول دغه شانتی نو هغه د من او سلوات چې نو نزول من او سلوات چې نو هغه نازلېدل میدان ته کې دا غوي سره دا غوي چې نو سلويخ کال الته اوسېدل او پاغه سلويخ کال کې دا غوي ته اوبور کول خوراک وتور کول رڼا تنظیم کېدل دا غوي د غټېدو سره دا غوي جامه پیزار چې نو هغه غټېدل د دغه انعام دغه شانتی د دې سره سره بنی اسرائیل باندې د الله یو لوی نعمت دا هم چې په بنی اسرائیل کې د یعقوب علی السلام نو ورستو د دې چې نو سوره په دې کې چې نو سلور زره انبیاء علیهم السلام الله را لګلی د ټول نه لوی چې نو هغه انعام چې الله رب العزت په کې خپل برګزیدا پاک بنیان انبیاء علیهم السلام سلور زره انبیاء علیهم السلام بنی اسرائیل کې راغلي ول نو د دې وجه نعمت ورته لکی او ما وی د یعقوب علیه السلام چې نو هغه کنیت دی لقب دی یعقوب علیه السلام دولس زامن ول لوري یو هم نو زامنی دولس ول لوري یو هم نو دولس زامنو کې یو ځای چې نو هغه حضرت یوسف علیه السلام هغه پیغمبرو دا چې نو راجع قول مطابق نه بعضی حضرات بنیامین چې نو هغه هم ذکر کړي خو راجع قول مطابق حضرات چې نو هغه چې صرف سوکو یوسف علیه السلام بیا د یعقوب علیه السلام په اولاد کې الله دې له بادشاہت ورکړو بادشاہت سره نبوت ورکړو نو ډېر پیغمبران ته کې بادشاہت او نبوت دواړه ملاو شي لکه یوسف علیه السلام نبی هم او بادشاہت ول الله ورکړو داود علیه السلام نبی هم او بادشاہت ول الله ورکړو سليمان علیه السلام نبی هم او بادشاہت ول الله ورکړو نو دې دغه نعمتونو ذکر کړي الله ما چې کوم نعمتونه پتا سو کړي دغه پورا کوي اوفو بعهدی زما دغه عهد او لوز پورا کوي اوفي بعهدکم زب بیا تاسو سره چې کوم لوز ما کړي عقبه پورا کوم اوس مخکې مونږ ویلو د قران د ټول نه بهترین تفسیر مونږ چې دینو هغه تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن دی د قران پاک چې نو د یو آیات د بل آیات سو کې تفصیل وکي نو دغه د ټول نه بهترین دی اوس دغه تفسیر چې نو هغه سوالو نو سورۃ مائده آیات نمبر 12 سورۃ مائده آیات نمبر 12 پارا نمبر چې نو هغه سره چې
دې کې الله جل جلاله دا غي ذکر کړي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم زبستاس زما مدد او نصرت شرط لئن اقمتم الصلاه نمبر 1 تاسو به زما عهد پورا کوئ منځ به قایم وئ نمبر 2 آتیتم الزکات زکات به ورکوئ نمبر 3 آمنتم برسلی زما په پیغمبرانو به ایمان لرئ وعزرتموهم دا غوی به مدد او دا به کوئ څلور نمبر 4 واقرضتم الله قرضا حسنا د الله جل جلاله په لاره کې بچیانو هغه خرج کوئ الهی کلمت الله د پاره به خپل مال لګوئ نو دا سره الله وعده کړی و اوفو بعهدکم تاسو خپل دغه وعده چې نه نو هغه پوره کړئ نو که تاسو دغه وعده پوره کړه اوفو بعهدکم زبر سره خپل وعده چې نه نو پوره کړم د الله وعده سو نو الله ورته دا ویل لا اکفرن عنکم سیئاتکم وړاندې زبستاسو ټول ګناهونه معاف کړم نمبر 2 ولا ادخلنکم جنات تجري من تحتها الانهار زبر تاسو جنتونو باغون ته داخل کړم نو دا د الله وعده او کدی سی ونکړه فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبيل دی بچنه نو هغه شي د سمې لارې نه به وخويږي او د دې د پاره بیا د الله جل جلاله د طرف نه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه بیا الله وی زړونه ولا موږ سخ کړل چا چې په دغه خپل عهد او پیمان باندې وردل زما وسره د قواده نه کم کسان چې ونر دل دا غوي سره بیا زما وعده نشتی نو ځکه الله ورته وی انعمت علیکم اوفو بعهدی اوفي بعهدکم وايایا فرحبون او زمانه چې نو هغه ویریږي یعنی د دې کې تاسو د بل چا نه ویریږي صرف زمانه ویریږي زما تابعداري وکي د الله د یری الله زما د یری چې نو خپل د قټول چې نو حکمونه خپل دغه پوره کوي بعضی حضرات ویلي چې اوفو بعهدی اوفي بعهدکم چې د عهد نه مراد ده چې دوی ته حضرت موسی علیه السلام ویلو عیسی علیه السلام ورته ویلو تورات کې راغلو انجیل کې راغلو د ټولو کې دوی ته چې نو خپل پیغمبران ویلو چې په آخر کې بچنانو د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیغمبر راځي محمد رسول الله یو ځکه احمد راغلی دی چې احمد بینومي تاسو په پیغمبر ایمان نه وړئ او دا سره به تاسو خپل معیت چې نو هغه کوئی مدد او نصرت به کوي نو که تاسو دا وکړلو څنګه می چې د مخکې مقام او مرتبه درکړو د سیمه د بیا هم چې نو مقام او مرتبه درکم خو تاسو زمانه ویریږئ دی به دغه چې نو هغه خاطر نه کولو دی به په دغه کې خپل دغه عهد چې نو هغه ماتولو نو ځکه الله وی چې تاسو دغه کې زمانه ویریږئ الله دې موږ ته خپل ير نصیب کړي قلنا ویل مونگا احبتو کو کشی لارشی منها د دیزین جمیعا طول فا اما یأتینکم پس کچری راشی تاسو تمنی زما د طرف نه هدن سا هدایت فمن تبعا پس چاجی تابداری وکړه هدای زما د هدایت فلا خوف نبوی سیر علیهم پاغی ولا هم یحزنون او نبهاغی غم جنوی والذین کسان کفرو چې انکار وکړو وکذبوا او دروغ وګڼل به آیاتنا زمونږ آیاتنا اولئک هم دغه کسان اصحاب النار دوزخیان دي هم فیها خالدون اغیب پدې کې همیشه وي یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے د یعقوب علیہ السلام اولاد او ذکرو یاد کئی نعمت زمان نعمتنا اللتی آغا انعمتکم چی ما کردی دی علیکم پتاسو و اوفو او پورکڑی بی اہدی وعد زما اوفی چی پورکڑم بی اہدکم استاسو احد وعد و ایایا او زمانا فرحبون و یری گئی